د خپل دفتر ابتدا وکړه. الله تعالی دې په خپلو نیکو ارادو کې کامیاب نن سبا چې زموږ کوم حالات دي، کوم د ملک حالات دي، نو په دې معاشره کې د تنظیمونو ډېر الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. استاد صاحب ته شاګردي استاد صاحب ته او ولسي ښېګړې کلیه صدر فرمان هغې پریس سیکرټري عباس صاحب ټول ته په خیر راغلی وایم. او زه د ستاسو د تنظیم فلاحي تنظیم د لزاک د ملګرو ډېر زیات شکریا ادا کوم چې موږ یې دې جوګه وګڼو او دلته راوغوښتو. زه د خپل طرف نه او د خپل تنظیم فلاحي تنظیم کلاخېل طرف نه فلاحي تنظیم د لزاک چې کوم تنظیم جوړ شوی خو د دې وخت ډېر وشو او استاد صاحب د هغې خپلو کارکردګو تفصیل هم بیان کړو. ډېر فلاحي کارونه یې پکې کړي دي یا په دې د پیر بابا او په دغه کې چې کوم دا قدرتي آفات راغلي په هغې کې خپلې هلې ځلې کړي دي. تنظیم خو در اصل کې نوی دی، اوس یې سټارټ اخیستی دی. نن دغه تنظیم باقاعده پرانسته وشوه، د خپل دفتر ابتدا یې وکړه. زه د خپل طرف نه فلاحي تنظیم د لزاک ته مبارکي ورکوم او دا مې امید دی او دا مې دعاګانې دي د خپل تنظیم له طرف نه او د خپل له طرف نه چې الله تعالی دې کامیاب کړي او الله تعالی دې په خپلو نیکو ارادو کې کامیاب کړي. بیا پاتې شوه د دې تنظیم سره چې کوم ریلیټډ کسان دي، که هغه د په بار ملک کې دي، که هغه په ملک کې دي او که هغه دلته نور کارونه کوي، روزګارونه کوي. موږ ټول د اصل کې غریبانان یو، خو دا تنظیم یو داسې شی دی چې په معاشره کې د دې ډېر زیات ضرورت دی. تنظیم ته وده ورکړی کېږي د عامو خلکو د مرستې نه. نو ټول به ورسره خپل تعاون کوي او دا خپل تنظیم به کامیابوي. او نن سبا چې زموږ کوم حالات دي، کوم د ملک حالات دي، نو په دې معاشره کې د تنظیمونو ډېر زیات ضرورت دی. او په دې حالات دغه کې په دې حالاتو کې چې کوم دا سیلاب راغلی په دې کې به تاسو کتلي چې د حکومتي ادارو نه زیات تر کارونه پکې تنظیمونو وکړه او د دې په وجه باندې تنظیم ډېر زیات اهمیت دی، ډېر زیات ضرورت دی. او زه بیا د خپل طرف نه دې تنظیم د خپل دفتر باقاعده پرانسته وکړه، دې ته مبارکي ورکوم.